څوک چې 15 د شعبان باندې د چاولو 7 دانې راوالي او په هغې باندې دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان ته دومره رزق ورکړي چې د انسان به تصور کې به هم نه وي. یا په کوم ځای کې د انسان پیسې ږدي د چاولو د 7 دانې هلته کې کښېږدي په پوره کال کې محترمو دا پیسې نه ختمیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک د موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپلې بندګۍ محتاج ساتي. یاد ساتئ چې نن کومه زموږ وظیفه ده د یو قسم نه د خوشحالۍ پیکیج دی، د یو قسم له د پیسو چابي ده. دغه رنګې د مال او دولت دپاره یو بهترینه چابي ده. کم سړی چې 15 د شعبان باندې دا وظیفه وکړي نو ګویا چې ده ته الله پاک د غیب نه یو چابي ورکړله د رزق دپاره یې وکړي نو پوره کال کې به الله پاک د انسان روزي دا ختمی نه. دغه رنګې د پیسو دپاره یې وکړي د چاولو دغه 7 دانې دا د پیسو خوا ته کښېږدي انشاءالله العزیز پیسې به ختمیږي نه. ډېره زیاته مزیداره ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده او داسې وظیفه به تاسو په پوره زندګۍ کې نه کتل چې شارټ کټ هم وي او دغه رنګې زر اثر کوونکې هم وي. کو چاته څومره غټه مسله وي د هغې دپاره په چاولو باندې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به په دغه کار کې برکت واچوي. دغه کار به الله پاک ختم کړي. دغه رنګې که د مال او دولت دپاره څوک کوي نو مال او دولت به الله پاک دا ډېر زیات کړي. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې 15 د شعبان باندې کله تاسو د ماښام مونځ وکئ، لکه زما مطلب دا ده چې نن ماښام مونځ تاسو وکئ، د هغې نه بعد د 15 شپه را شروع کېږي نو تاسو به د چاولو 7 دانې راوالئ. څو دانې؟ 7 دانې. په هغې باندې به 11 پیرې درود ابراهیمي چې کوم دی د مانځه کوم درود شریف دی دا په هغې باندې 11 پیرې وي. دغه رنګې د هغې نه بعد به یا رزاقو په هغې باندې 80 پیرې وي، یا رزاقو 80 پیرې. دغه رنګ آخره کې بیا 11 پیرې درود ابراهیمي او دغه چاول به په هغې باندې دم کې. بیا که ته وایې چې مال او دولت کې الله پاک ما ته بېفنا اضافه وکړي نو که ته کوم ځای کې پیسې ږدي که بټوه کې ږدي یا دغه رنګې په دراز کې ږدي یا په الماره کې بکس کې ږدي چې ته کوم ځای کې پیسې ږدي انشاءالله العزیز دا چاولو دانې هلته کې کښېږدئ. الله پاک به دومره بېتحاشه دومره ډېر زیات دولت درکړي چې تاسو به حیرانه شئ. نن زموږ وظیفه دولت د حوالې سره وه. کوشش وکړئ ملګرو سره شریک کړئ چې هغوی هم په دې مبارکه شپه باندې دا مبارکه وظیفه وکړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.